लगा कमकला او سمرا حسی د ټولو بدلا د دانا زنین سترګو کې چلو نا لکا دور د لمبو غوند دی. انسان دې مار وساتي خو نجم نه کلم چې د زمالو لټک ور کړی دی هغې سره څه ناسه شوي دي. د خپل کور والا سره صفا خبره ولې نه کوې؟ ګلوخ چې تر څو ټیک شوي نه وي کور کې څوک هم زما خبره نه اوري. زو بیا هغه جوړېدو والا نه ده. هغه بس د خپل مخکې ژوند لږه حصه یاد ساتل غواړي. او دا چې تا سره ملو شو د هغې نه مخکې ژوند د هغې دومره دردناک دی چې هلته کې تلو سره هغه ویرېده. سر دا ګلروح میډم ډیره پریشانه ده. ولې ډېره یېرېدلې ښکاري څه؟ او سر او ډیره د خفګان خبرې هم کوي. اوس خو د خالد کمره هم ټوله شپه خالی پرته وي. زبیده دا څه وایې ته؟ هوش کې یې؟ زه بالکل په هوش کې یم. ما په خپله وکتل چې خالد سهار واپس راغلو. مکلی پیش پوهیږي نه وای ټول سامان په احتیاط سره راواله څه درنه ونه غورځېږي. داسې ښکاري چې ټول داج دې ځان سره راوړی دی. اوهو خپلې لور له مې راوړې دي چې په کوم حال به وي که د هغې خوراک ته زړه کېږي نو لاس په لاس بوله پاخه کړمه. باد کې بیا ګوره که نه بهر نه راځه تیل دننه خو لاړه شه. دې خوا راځه. ښه حکیمه دا خو راته ووایه دلته اوسېږي څوک؟ ښځې اوس درته نشم ویلی که نه. ولې ستا ژبه کټ شوې ده څه؟ اوبه ویم درته که نه وروستو. ښه هغه هسپتال کوم ځای دی؟ کم یو هسپتال چېرته کې چې ګلروح داخله ده؟ نه ما ته پته نشته. نه 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 چې غیزه ته وباسې ومېرېدلو. ښه نو ته نه یې خبر؟ بیبي جي دغه کمرې ته نه دې کمرې ته. ښه نو بیا داسې وایه که نه. ښه ته دا راته ووایه چې دلته اوسېږي څوک. مړه اوخو وایه. تاسو د ډاکټر خالد مور ښکارئ که زما اندازه غلطه نه وي نو. جی ستاسو اندازه بالکل ټیک ده. دا زما لور د شیزي، دا زما اندرور د زکیه او دا د هغې لور د زوبي. دا هغه جینۍ ده چې د نجم خوښه ده. زما په نظر کې خو څه خاص نه ده بس لږ مخې ښه دی. روندارې تاسو دا خپلې کمرې ته ولېږئ بس زر. تاسو به ستړي او څه وخت خپلې کمرې کې آرام وکړئ. نه جی تر څو چې ما د خپلې لور مخ نه کتلې تر هغې زه آرام نه کوم. هغه تا ته مې ویډیو که نه چې هغه په هسپتال کې ده. نو ولې هسپتال څه دوزخ دی چې موږ نشو تللی؟ نه هغه ډاکټر خالد منې کړي و چې هله ولې منې کړي دي؟ زه د هغې مور یم او هم اوس ورسره ملاوېدل غواړم. وای خدایا څوک خو دا مصیبت د دې ځای نه لرې کې. څه دې وویل؟ ګوره اوس له د ګلروح حالات داسې نه دي چې څوک ورسره ملاقات وکړي. حکیمه تا خو ویل چې ګلروح بالکل ټیک ده. تا په یو خبره پویول داسې دي لکه څنډا ته سرود غږول. وای ډېره بدتمیزه جینۍ ده. وا بدتمیزه به ته یې. زما د لور په باره کې که یو لفظ دې هم د خولې نه وویستو نو. ای حکیمه دا تا زه چېرته راوستمه؟ تا خو ویل چې ډېر خانداني خلک دي. د دې نه خو زیات تمیز زموږ د ځای په جټو خلکو کې شته. حکیم صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا خپلې کمرې ته بوځئ. زه خپلې لور سره ملاوېږم. اوهو ښځې لور سره به بعد کې ملو شي. راځه خپلې کمرې ته لاړه شه. راځه بیا.
تاسو ته مې ویلي وو که نه قیامت را روان دی. تاسو خودکشي ولې کوئ؟ پته نه لګي. خو د ژوند لپاره خلک څه نه کوي او تاسو مرګ غواړئ. او خو ولې زه جواب غواړم؟ ته څوک یې تپوسونو کولو والا؟ زه ستا علاج کولو والا. زه مریضه نه یم. خو ذهني دباو کې یې سخته ذهني دباو ستا په زړه باندې بوج دی. ته دې بوج سره ژوند تیرول غواړې؟ هم ځکه خو مرګ غواړم که نه. تاسو خپل بوج سپک کوئ. ما ته ووایئ چې تاسو سره ژوند کې څه شوي. ژوند خو ډېر زیات ښکلی دی او دا دنیا دا خو ډېره ښه ده. بده ده، ډېره بده ده. دې نه ښه خو دوزخ وي، چېرته چې خپل خو به نه وي، چېرته چې د خپل زړه ټوکړه راته خو به دا نه وایي چې مورې ته یو مصیبت یې، مړه شه ته. دا خبره ستاسو زوی تاسو ته وکړه؟ هغه زوی د چا پیدایش نه مخکې د هغه پلار مړ شوی و. ټول عمر مې د هغه په نوم کړی و. ټوله شپه به مې هغه ته په ویښه تېروله. شپه ورځ مې والا ګټلې وه ځکه چې هغه ښه تعلیم حاصل کړي. هغه وایي چې زه یو مصیبت یم چې مړه شم نو هر څه به ټیک شي، هر څه به ټیک شي. زه مشره یم، د هغه مور یم، د هغه ښځه په خوا به د پیو زما حق دی. خو هغه وایي چې زه مړه شم که نه نو هر څه به ټیک شي. ولې دا رښتیا دي؟ که زه مړه شم نو هر څه به ټیک شي. که تاسو مړه شوئ نو ټول عمر به هغه په خپل زړه کې خفه وي. که داسې وه نو هغه به زه دلته پاگل خانه کې پرېښودم. ستاسو زوی ته ښه پته ده چې تاسو د هغه دپاره څه نه دي کړي. د دې وجې نه خو روزانه آفس نه مال راځي او ستاسو د خیریت باره کې رانه تپوس کوي، ستاسو خیریت معلوموي. رښتیا چې څه ما ووایې که نه تا ته هغه زفري ته ونه وایې، هغه به خفه شي. غلی خبرې اوري. خبره وکړه، زه تا سره ستا په کمره کې ولې نشم پاتې کېدی؟ یاره ښځې ته ښه په سکون دې کمره کې اوسه. یاره زما مخامخ کمره کې نجم دی، ته به م ناحقه خفه یې بیا. ښه زما ومنله چې اوس خو د ګلرخ سره ملاقات نشي کېدی، خو د نجم سره په ملاقات څه پابندي لګېدلې ده څه؟ یاره هغه ډېر بیکار انسان دی. ګوره تا سره ملاوم نه شو، هغه دی چېرته؟ کمره کې به پروت یاره بیکاره پرزه. راځه خبرې اخلم، سټیشن ته م رانغلو، خپل ولي به داسې دا چپله وله سر ته ونیسه ضرور. ښه زوبي اوف، هله ته په ځمکه څنګه پرېوتې؟ په خپه کې مې برېښو شو. ودرېږه په بیټ کې کښېنه.
زه دوايي در کوم درد به دې ختم شي. نه نه ودرېږه ته زه به ټیک شم ته کښېنه. ګوره ښه مانه ډېر شرم مه کوه. زه څه پردی خو نه یم. ښکاري پټه دې واوړېده. تا سره ملهم شته؟ نه حکیم صاحب سره به وي. زه ترې راوړم. نه نه د هغه طرف ته مه ځه خپې به مې ماتې کي. ته کښېنه زه به ټیک شم ته کښېنه. د سر د لګولو تیل خو به وي. هغه څه غواړې؟ مالش به وکړم که نه ټیک به شي. ته هسې تکلیف کې زه به ټیک شم ته غم مه کوه. ته د نجم په کمره کې څه کې؟ دا هغه جینۍ ده که نه چې نجم پې زړه بایللې؟ واو دا ماغه جینۍ ده. دا وګوره د منګک په شان دې څنګه په بستر ناست دی ستا ښکار. چاچي جان چپ ته خو بیخي چپ اوسېږه. اول زه د جینۍ سره پوهېږم. ای جینۍ په تا کې څه شرم یا څه حیا شته که نه ټول دې په بازار کې خرڅ کړي؟ توبه 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 دومره بې حیایي دومره بې شرمي دا کومه صدي روانه ده؟ 21مه صدی ده ښځې. مړه ته خو غلې کښېنه. دا ځمکه شلېږي ولې نه د اسمان راپرېوځي ولې نه؟ بې شرمو بې غیرتو ښکاره بې حیایي خوروئ. چاچي جان زما خو په خپه کې بریک راغلی و زوبي راله صرف مالش کوله. په خپه کې بریخ چې لږ دې زه وګورم خپه کې بریخ. د ده خو خپه ماته کړه بدعمله. اول دې زما د لور زندګي تباه کړه او اوس دې د کور په عزت لاس واچو. دا به زه پرېږدم نه نجم. نجم زوبي تخته او ته بیبي ستا څه دا تربیت شوی دی؟ دا یې درته ښودلی دی چې یوازې د پردي سړي کمرې ته راځه؟ دې ته غوږ شه. ګلروخ نن تا مونږ سره څه نوې ناخرونه کا. دې غلی غلی ستا طریقه علاج کتلو. تا وکتل چې مونږ مریض له څنګه د بجلی شاټونه ورکو. آی ایم سوري ډاکټر اسد. ګوره ګلروخ زه به څه چاله درد ورکم. ماله چې کوم مریضان راځي هغه خو بخپله ډېر دردېدلي وي. زه خو حیرانه شوم چې تاسو فریده په خبرو کولو څنګه مجبوره کړه. زما سوچو چې هغه به کلم خبرې ونه کړي. واقعي د هغې زوی روزانه د هغې پوښتنې له راځي. او راځي ملاوېدوله او کله کله موږ مریض ته دروغ هم ووایو. مطلب دا چې ته ډېره پریشانه کېږه ما د هغې زوی دومره ظالم هم نه دی. یقینا د هغې علاج نه پس په هغه دلته نه بوځي. خیر دا هر څه پرېږده تو ووایه اوس خو به ته مانه علاج کولو ته تیار یې که نه؟ خفه کېږه ما دې نه پس په ډاکټر اسد سره زه هم یم. نه زما امید ده چې ستاسو په وجه به زه زر ټیک شم. منشي صاحب ما بچ ما وجني ما پټ که چرته څوک به دې مړ کي؟ د دوزخ نه راتښتېدلې ما پټ که چرته ما وجني پلیز. ښه د پیریانو خبره کې ما له ټول دمونه راځي ته کښېنه. زه یاره منشي صاحب ګوره که نه د ټوکو وخت نه دی ما وجني د خدای دپاره ما چرته پټ که راته څه کې. لکه معامله سخته ده. راځه ته دا ګس لاس ته لاړ شه هلته پټ شه. زه ولاړ یم. مامي جان هغه به ووژني هغه بچ کې پلیز. څوک به څوک ووژني زوبي د چا خبره کې؟ حکیم صاحب او د هغوی ښځه به نجم ووژني. یاره دا خو ښه ده که نه هغه نجم به هم مړ شي او هغه حکیم صاحب او د هغه ښځه به جیل ته لاړ شي. شیزي کله خو لږه سمه خبره کوه. یاره روندار بیبي مړبې کې او مړبې کې کلیم نه مړ کوي. تاسو خو هم دا غواړئ چې نجم د حکیم صاحب او د هغوی د ښځې د لاسه مړ شي. هسې د دې نه بله ښه خبره نشته. چینی نو بېغمه به یو. اوسه پورې خو حکیم صاحب او د هغه ښځه په کمره کې آرام سره ناست و. دا एकदम په څه لیونتوب راغی.
مورې ما چرته هم حکیم صاحب کله نورمال حالات کې نه دی لیدلی. اسی د حکیم خزم څه کمه نه ده، ایله یو بل سره برابر دي. تاسو به هم دا خبرې کوئ که نجم به هم بچ کوي. زه ځم تا سره ګورم چې څه مسله ده. راځه یاره دې ورندار بیبي ته نه دي زمانه علاوه ورته ټول مظلومان ښکاري. راځه چې ورځو. منشي چرته دی دا شیطان؟ نن خو به هغه زه پانسو کوم ولټه به یې ځوړندومه چې بیا داسې بې شرمي چېرته په زندګۍ کې ونه کړي. د چا خبره کوئ تاسو؟ عمدقه یو خو دی دلته. مړه نجم بدبخته دې لیدلی که نه دی دی لیدلی؟ نه یاره هم دلته خو راغلی وغه. یاره حکیم صاحب دې خوا څوک هم نه دي راغلي. نو دننه څوک دي؟ دننه زما لور ده. هیرا بی پیژنم یې زه. ښځې نن به دا شیطان ته نه پرېږدي. راځه بل ځای کې ګورو. یاره ودرېږه ته. راځه بهر هغې لاړل. هغه لاړه؟ لاړل. وایه هغې ته مسله څه ده؟ یاره زما په کمره کې زوبي ما سره یوازې ولیدله، د هغې نه راته عذاب جوړ شو. دا خو واقعي ډېره غلطه خبره ده. د هغې مخکې ورتلل د خطرې نه خالي نه دي. او نو دلته اوسېدل څه د خطرې نه کم دي؟ کله هم راتلی شي هغه. ته یو کار وکړه، دا د کور بیخي شا تیسه چې ده که نه د ونې سره هلته لاړ شه. هلته به څوک هم نه درځي. زه دلته ناست یم، هېڅ فکر مه کوه. مننه منشي صاحب. لږ خیال کوه. زه ځان ته هوښیاره ویم، خوش نصیبه ویم یا لیونۍ. که ستاسو په ځای بل څوک ونو پلیز په خپلو مازغو ډېر زور مه اچوه. زما په ځای بل څوک نشو کېدی، بس دا په مازغو کې کښېنوه. زما څه مرض دی؟ دا عقلمندۍ ستا مازغه د ضرورت نه زیات تیز کار کوي. نو دا خو ښه خبره ده. بیا مې علاج ولې کېږي؟ ښه خبره ده، خو ډېره زیاته عقلمندي هم خطرناکه کېدی شي. یریږې مانه؟ نه، خو د دنیا د عقلمندو خلکو د انجام نه ضرور یریږم. ما باندې څه پیریان خو نه دي ناست؟ ته خاندې؟ ما ته داسې ښکاري چې په ما یو هوښیار پیری ناست دی، بلکې په دې دنیا کې چې څومره هوښیار خلک دي په هغوی باندې یو هوښیار پیری ضرور ناست دی. ښه پلیز دا بس کوي. یعنې زه به ستا په دې خبره م یقین کول شروع کړم. تاسو نن دلته ایسار یې ما سره؟ نه ټوکې مې کولې. تاسو لاړ شئ اطمینان سره، زه ټیک یم. زما خو په هغوی یقین نشته. هغوی چې نجم وویني نو ارادې به بدلې شي. څه وشو؟ هغه نجم له لا مرګ نه دی راغلی؟ څنګه راتلی شي؟ دغه خو یو وکیله دی کور کې موجوده ده. ما حکیم صاحب او د هغه ښځې سره خبره وکړه، هغوی نجم معاف کولو ته تیار شو. ما ته ښکاري چې هغې به داسې نه کوي. هلا نو تا سره ولې دومره غم دی د هغه؟ هغه بې ګناه ولې وژني؟ زه خو تش د هغه خیریت معلومولو له ورغلی یم د هغه کمرې ته. څه؟ بیا خو حکیم صاحب له او د هغه ښځې له اول ستا وهل پکار وو. خدای خبر شه مونږ نه داسې کومه ګناه شوې وه چې داسې اولاد رانه پیدا شو. ښه بس که زکیې، که زوبي د نجم کمرې ته د هغه د خیریت دپاره لاړه نو داسې څه قیامت راغو؟ مورې اوس لا نور د قیامت راتلل هم باقي دي. هغه خو د هغه په خپه کې بریښ راغلی و. ها چې حکیم صاحب او د هغه ښځې ولیدل نو د هغه شلوالي ختم شو او لکه د هوسۍ یې منډې شروع کړې. زوی مړی کوي، سنساري کوي دا دواړه. زما طرف نه ورته اجازت دی. بس یې که زکیې، بس کا. زوبي داسې هیڅ نه دي کړی. زما په خپلې لور یقین دی. اوس په د دې خبرې څوک هم ذکر نه کوي. بس پته نشته چې غریب نجم به چرته وي. پټ شوی به وي.
نجم تاسو دلته څه کوئ؟ پټ شوی یم. ګوره که هغه سپیرو زه ولیدمه نو چکني به رانه جوړه کي. بېغمه شئ. دواړه خپلو کمرو ته لاړل او ویده شول. یاره زه چا سره د سترګو غړولو پرې نه ښودم، په قبر کې پراتو مړو. ذلیله خو زه هم شومه د مامي جان په مخ کې. ته یو کار ولې نه کې؟ د راني په لاس اخې ته روټۍ کې زهر ولې نه چې چمړه شي؟ د ماشومانو خبرې مه کوه، په ټول کور کې به تماشه جوړه شي. نو بیا څه وکړو؟ د دې سپیرو نه څنګه ځان خلاص کړو؟ مامي جان د هغوی نه واده اخیستې ده چې هغوی به تا ته اوس هیڅ نه وایي. هغې ته پته نه ده لګېدلې چې دا څومره خطرناک دی. اوس به موږ تر کمې پورې دلته پټ ناست یو. پرېږدی ډاکټر خالد یې سمبالولی شي. ډاکټر خالد د ګلرخ نه اوزګار کله دی چې هغه وګوري کور کې څه کېږي. نن سبا شپو مې څارېدل شروع کړل. د افسوس خبره دا ده چې دا خبره نه حکیم صاحب ته نه د هغه ښځې ته او نه زموږ کور والا ته ښکاري. حد دی هسې د منافقت. زه خو په هیڅ هم نه پوهېږم. بس زه په هر څه پوهېږم زوبي. څه؟ ګوره ستا کور والا کلم نه غواړي چې ته ډاکټر خالد سره کویدن ماته کې او ما سره واده وکړې. بالکل ټیک وویل تاسو. خو دې خبر کله به ګلرخ ټیک کېږي او کله به ډاکټر خالد د دې کویدنې ماتولو اعلان وکړي. بالکل صحیح وی. نو ته یو کار وکړه، ته ما سره لاهور ته لاړه شو په عزت واده وکړه. وتښتمه؟ آو زوبی؟ زوبی؟ که چېرې زه تا سره لاهور ته لاړم نو ستاسو د کور خلک به کله هم ماته د عزت په نظر نه ګوري. ښه بیا اوس زه خپل کور والا ته وایم یاره د مور او پلار خپل یو زوی یم، کلم خبره نه غورځئ زما. ستا واده خو به د یو تښتېدلې جینۍ سره وشي، خو دا داغ به په ټول عمر کې زه ونه وینځم. یاره خپل ځان دې دواړو بلاګانو ته وروبخم. د هغوی ذمهواري زه اخیستو ته تیاره یم. نو بیا ته واده وکړه ما سره. د نن نه پس که د دې دواړو نه که کم یو هم زموږ په منځ کې راغی نو ته به ما سره لاهور ته ځې. زه تا سره د دنیا بل ګوټ تلو ته هم تیاره یم. شیزی ورکولو کا څوکې شیزی زه یم ستا ترور. ترورې تاسو منځو کې زبرستو کما یاره مړې اوس لا سهار شوی نه دی، قیامت رالو ورکولو کا. ترورې زوبی غیبه ده. زوبی روکه ده دا څه وې ترورې دلته چېرته به وي کور کې؟ چېرته هم نشته دی، ما هر ځای کې وکته. راجه نه دې پته وکړه کور نه چاته بهر خو نه ده تللی؟ که د کور نوکرانو نه تپوس وکړو نو عزت به مو خاورې شي. اوف او هغه بې خونده شانتي شیز خپله کمره کې دی. زه هلته لا نړم. نو بیا اول زو هلته یې ګورو. ښه راځه. او ترو ته په ټیرس کتلې؟ یاره
التم نشته دی. او کنن آغا نجم په کمره کې و نو په دې کور کې و پرشتیا قیامت راشي. ته راشه د هغه کمره کې وګوره او زه ځم چې د حکیم صاحب د ښځې نه معلومات وکړم. انا شام زر راځه. شو دا سرکاري کمره کې څوک هم نشته. نجم هم روکته زوبي هم. څه مطلب دی؟ یا الله خیر په جوړه کې به خیر واجي زباربا. ما ته پته و چې دا به خوانده انسان به یو ورځ هم په عزت باندې داغ ضرور لګوي. راځي چې زو خالد او مور ته وایو. هغه زما زوبي ځان سره وتښتوله. زما زوبي حکیمه اے حکیم صاحب دروازه کلاو کا. یاره څوک یې؟ راځم های های صبر وکړه یاره کلاوم ته په کمره کې مړ پروت دی. څه په هوښ یې که نه چې په کور کې څه کېږي؟ نجم پولیسانو بوتلو څه ته لکلې ورکې. زه خو وایم چې ډاکټر خالد ته ووایه چې ستا د دماغ علاج وکړي. یاره ښځې زما دماغ 100% ټیک دی. چاته وایه هم ما خلک دې نیم لیونی ګڼي ځکه خو د ستا خبرې برداشت کوي. یاره ښځې د نیمې شپې زه د خپلو مزغو د صحت په باره کې د خبرو موډ کې نه یم. ستا د لیونتوب خو راټولو نه غټ ثبوت دا دی چې تا ته پته هم نه لګي چې ستا په موجودګۍ کې څه کېږي. نن دروازې آرام ته پرېږدې او نن د شپې د نه سکون شته دی. دې وخت په نیمه شپه دلته څه کې؟ زوبي او نجم د خپلو کمرو نه غیب شوي دي. څه؟ او شیزي او د زوبي مور په کور کې د سپو په شان دی په هغوی پسې ګرځي. غلط بالکل غلط. په کور کې چې ګوري نه یاره ښځو ته د سپو سره تشبیه ورکول مؤنث وي. توبه مې دې وي توبه. حکیمه تا خو چې سړی یو جوور کوی ته وغورځي او د پاسه در باندې یو غټ بجلیګر جوړ کړي. هې څه ته وایي؟ راځه ما سره راځه. ښه یو منټ صبر وکړه. راځه ځه شابه. یا خدایا زما زوبي چېرته لاړه؟ دا د جړا وخت نه دی. نو د ډمامو وهلو وخت دی. ما تا ته ویلي هم وو چې دا نجم بدبخت باید د دې کور عزت خاورو کې ملو کي. او ما خو باجي تاسو نه صبر نه کیږي. اول دا خو ګوري چې هغې په حویلۍ کې شته مو که نه؟ یاره اوس پورې خو به هغې حیدرآباد ته رسېدلي. دا د نجم بچې بېګا ما مړ کړی وی نو دا غم به نه جوړېدو. خیر ټول قصور د نجم نه دی. هغه جینۍ هم څه کمه نه ده. ما پخپله هغه د نجم سره د هغه په کمره کې یوازې لیدلې وه. تاسو پلیز خاموش شئ د لږ وخت دپاره. بهرنۍ دروازه باندې غټه تاله لګېدلې ده. هغې به یقیناً حویلۍ کې وي. زه یې ګورم. مونږه ټول کور کتلې دی. هغې چېرته هم نشته. دا راجا چې دی که نه دا راجا دواړو سره میلاو دی. د هغې په وتو کې د ده لاس دی. دی چې پوټه ځوړن کې هر څه به رښتیا ووایي. څوک هم د الټه راځوړندولو ضرورت نشته. زه دا دی راځم. ته تسلي ساته تسلي. تاسو دواړه دلته څه کوئ؟ خالد نه ډاکټر خالد زه او زه زوبي خو ګورئ ما ته د صفایانو راکولو ضرورت نشته. کم از کم د دې خبرو خیال خو ساتئ چې په دې کور کې ستاسو نه علاوه داسې خلک هم اوسېږي چې د چا تاسو سره د مینې رشتې دي. ستاسو د دواړو په داسې طریقې سره د کور نه غیبېدو باندې ټول ډېر پریشانه دي. د هغې دا خیال دی چې تاسو د کور نه وتښتېدئ. نه
د تقدیدو خو مونږ کله سوچ هم نه دی کړی خالد صاحب که نه زوبي نجم ته داسې وکړه فوراً خپلې کمرې ته لاړ شه زه به هغې ته ووایم چې ته واشروم کې وي او تاسو زما باره کې به څه وایې ته خو په خوب کې د ګرځېدو عادت یې راځه یاره څوک پولیس کو خبر کوي یاره که ملزم د ښار ووتو که نه بیا به یې نیول ګراني د کور دا خلک چې څنګه غلي ناست دي که نه ما ته خو ښکاري چې دا کارونه دلته روزانه کېږي رندا بیبي زما زوبي زوبي دلته راشه چرته وې ته یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې لور مې په خیریت رااله کم ځای وې ته موږ کو ګوټ په ګوټ وکتو باجی څه وشو په تاسو ټولو ته د دې ښه پته ده چې زوبي په خوب کې ګرځي دا د کور په شاتني حصه کې پټالو دوا یا الله هی الله ما ته خدا کړه د پیریانو ښکاري او حکیم صاحب هغه نجم خو خپله کمره کې وده دی خو زه په خپله تلم دغه کمرې ته ور مې ټکولی و خالد هغه ته په صحیح طریقه وکتو چې هغه ژوندیم دی او که نه جی هغه اصل کې چې تاسو ورټکولو نو هغه واشروم کې و ما هغه پاسولو ټوله خبره مې ته معلومه کړه یا الله شکر دې ستا چې بس خیر شو باقي تاسو پلیز پریشان نه کیږئ ما تاسو ټول ورشئ وده شئ یاره اوس په چاله خوب ورځي ښه راځه خامخا په نجم پسې شوي دي راځه سما خفه کړې دي ملوري زوبي او نجم د ماشومانو په شان حرکتونه تر خطرناک حده رسیدلي دي اوس وخت راغلی دی چې څه فیصله وکړی شي ما خو دنیا کتلې ده خو داسې مور مې نه ده کتلې چې لوري د کمرې نه وځي او مور یې په ډډ هم نه وړي تاسو به هم داسې بېشرم مېلمانه نه وي لیدلي چې د چا اولاد شریفې جنکۍ او لکان لو فران کوي او ګرځي مخامخ خو دلته ولاړه ده تو ګوره نجم زما اولاد نه دی اوس دا مه وایه چې هغه ګلروخ هم ستا اولاد نه دی یاره ګلروخ داسې څه کار کړی دی غریبه خو بیماره ده او خو په مزو کې ده خدای خو یې داسې بیماري هر چاله ورکي ګوره چې څه هم وې نو صفا خبره کوه دا د منافقو په شان پټې پټې خبرې زمانه نه کېږي خو صفا خبره دا ده چې کله نه ستا ګلروخ دې کور ته راغلی ده نو هر څه بدل شوي دي خالد خپلې چنغلې طرف ته توجه هم پرېښې ده او نو د هغې حرکتونه داسې دي یاره د زوبي نه د ګلروخ حرکتونه داسې دي ګلروخ خو د خالد په زړه کې داسې نفرت پیدا کړی دی زما د زوبي دپاره او د خپل ځان دپاره مینه زما زوبي لور خو یې داسې د مخې نه لرې کړه چې خالد خو ټول په ټوله د ګلروخ شو مړه څوک داسې کوي هله دا څه بکواس کوې تاسو بکواس نه دی حقیقت دی دا ګلروخ خالد په خپل عشق کې مبتلا کوي ښه که داسې خبرې نو راوغواړئ خالد خان زه به دې په خپله معلومات وکړم
څنګه ده دا ښځه؟ زوبي کینا ولې څه خبره وسه؟ دومره غټه خبره وشوه او خالده تا ماته هیڅ نه ویل. کومه خبره؟ خالده زه ستا چنغلی یم. بېګا دې د نجم سره ولیدم او تا زه د بېعزتۍ او د شرمندګۍ نه بچ کړم. ګوره ته زما چنغلا د دې وجې نه یې چې زموږ مشرانو دا رشته په وړوکوالي کې کړې وه. خو ذاتي طور باندې زه دا ګڼم چې ته د خپل ژوند په فیصله کولو کې آزاد یې او زه ستا د فیصلې قدر هم کوم. د ګلروغ دعوا بالکل ټیک وه. زه ستا قابله نه یم. پلیز داسې مه وایه. خبره دا نه ده چې څوک د چا قابل دي. خبره دا ده چې څوک چا سره زیات خوشحاله دي. تاسو ټیک وایې. د وخت انتظار کوه. وخت چې راشي هر څه به ټیک شي. په جلتۍ کې کړی شوې فیصله کور والا هم په غم کې اچولی شي. زه ځم مال هسپتال ته تګ دی. ګلروغ څنګه ده؟ هغه چې څومره هوښیاره ده د هغې بیماري هم دومره زیاته ده. وخت به لږي په ټیک کېدو کې. मकली